کوم د عوامي پیغام نیوز کتونکو ته زه یم ستاسو کوربه فدا محمد. نن یو ځلې بیا موږ میډیکل کالج ته راغلي یو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بهر موسم شروع شوی دی او شجرکاري زور و شور سره روانه ده. موږ ګورو چې د دې کې څونه کسانو پالیسۍ اچولې ده. دا وخت کې موږ سره میډیکل کالج پرنسپل اسرار الحق صاحب موجود دی. د تاثرات تاسو ته پیش کوو. موږ سره اوسئ. ګوره دا خو د عمران خان ویژن دی چې گرین پاکستان او کلین پاکستان. نو موږ هم په دې میډیکل کالج کې دا یو مهم شروع کړی دی. اوس د دې نه مخکې موږ ټولو ټیچرانو چې دی هغو یو بوټی ولګو، بیا زموږ نوي سټوډنټان چې راځي هغو په دې کالج کې یو بوټی ولګو او 15 کاله پورې به د دې هغه حفاظت کوي او بیا به پرې موږ د هغو نوم لیکو. نو دا به هغو ته د یو آنرشپ هم یو احساس ورکوي چې یاره په دې کالج کې زموږ هم حصه ده. اوس موږ لګیا یو د بهر زموږ د کالج نه چې چاپېرچل دی، موږ وایو چې یاره دم ښکلی شي. دا زموږ دا کسان لګیا دي دلته را بوټي لګوي او عوامو ته زموږ دا اپیل دی چې یاره خپل ځای په ځای باندې زموږ دې سړک کې موږ 2-3 پیرې ویو داسې کار وکړو، کبل ولګو دغه ولګو، خو هغه بیا د خلک پرې وګرځي نو لږ خراب شي. زما ټولو عوامو ته اپیل دی چې خپل د پاکستان په ښکلیوالي کې خپله حصه واچوي او کوشش کوي چې کوم ځای کې بوټی دی، کوم ځای کې ګل دی چې د هغې حفاظت کوي او د هغې چې دلته بوټي دلته ونې نو دا ځای به پرې ښکلی ښکاري او موږ ټول به پرې ښکلي ښکارو. کرونا خو ډېره زیاته شوې ده. زموږ په هسپتال کې نن هم 120 پیشنټ چې دي هغه اډمټ دي. اکسیجن ډېر زیات ریکوایرمنټ دی. نو زما عوامو ته دا درخواست دی چې حکومت کم SOPs جوړ کړي دي د هغې باندې سختۍ باندې عمل کوي. ماسک اچوي، بهر ته کم سے کم روزي، خپل کورونو نه بغیر سره کار نه بهر نه ګرځي، لاس نه میلوي د یو بل سره او لاس انځي او د یو بل نه لرې اوسیږي. همدغه دی چې د دې په طریقه باندې موږ دا وبا نه به بچ کیږو. ادروایز چې دی نو که مریضان ډېر شي نو ډېر مشکله به شي د هسپتالونو ته د هغو علاج کول، ځکه چې اوس هم 120 مریضان داخل دي. مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې خو مونږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو راغلی او زمونږ د دې کالج د ښکلا تاسو په میډیا باندې قوم ته راولئ. نو زمونږ د سعودي میډیکل کالج پرنسپل صاحب چې دی ډاکټر اسرار الحق صاحب، دا د هغه په خصوصي وینا باندې مونږ د دې مهم شروع کړی دی او مونږ په دې کالج کې تقریبا 300 بوټي مونږ نهال کړل مختلفو او لا نور پکې لګیا چې د کالج ته څومره ښکلا کېږي. نو موږ د دې کالج دپاره د پرنسپل صاحب په حکم باندې لګیا یو. دا زموږ ملک دی او دا زموږ اداره ده چې موږ دا اداره ښکلې کړو نو ملک به ښکلی شي او چې دلته کې څومره میلمانه څومره خلک راځي نو د دې ټول کریډټ چې دی نو هغه بیا پرنسپل صاحب ته ځي، ځکه چې خلکو کې به دا شعور پیدا شي چې یاره د دې په شان ادارو کې خپلولا پکار ده. نو عوامي پیغام چینل چې دی نو د هغه موږ خصوصا شکریه ادا کوو چې هغه راغلو او زموږ دا دغه په اجاګر کې په میډیا باندې او د دې به ټول ښایست چې دی نو دا به ټول خلک ویني او خلک به دې عبرت والي او خپل ادارې به هر سړی دقسې ښکلا طرف ته بیایي څنګه چې